حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو. بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله، ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند، اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی، خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نو په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود څه کوي، داغه قیاس داسې او قیاس چې هغې ته به د خپل وخت مجتهدین حیران. اس قیاس دائمہ مجتہدین دا اس یو بل علم دے. تپوسو شو دا علماؤنا چی یو دو کس دی د شپې ودشو چې سار را پاسې ده پایو مرګري د شپې او د سوړېدل، اوس وبنشتا چې دا یو په ولامبي او دا بل په او د سکی. او سوال دلته د سحر د منظم دی، منځ به څنګه چل کی؟ مسله دا ده چې وبني تیمم به ووهي، نو تیمم خودوارو ووالو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي؟ ما په خبرو پوهېږئ؟